أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. سورة المؤمنون 42 نمبر آیات. دې 42 نمبر آیاتنا اخوا د هغه قومونو ذکر دی او د هغه پیغمبرانو ذکر دی چې کوم د عادیانو سمودیانو نه وروسته د قومونو را پیدا شوي د پیغمبرانو ته راغلي دي او د موسی علیه السلام د زمانې پورې. نو الله تعالی وایي عادیان او سمودیان خو داسې هلاک شو ځکه د خپلو پیغمبرانو سره یې دښمني وکړله او د هغوی په پیغمبرۍ او د هغوی په اسلامي دعوو باندې اعتراضونه کول او یې نه منل. نو ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، بیا من پیدا کړل وروسته د دوی نه قرونا نورې پیړۍ، نور جماعتونه. قرون جمع د قرن، د قرن پیړۍ ته او جماعت ته ویل کېږي. نو دې نه وروسته ډېرې پیړۍ او ډېر جماعتونه الله تعالی موږ را پیدا کړل. ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون، نه وړاندې کېږي هېڅ یو ډله د خپل نیټې نه او نه وروسته کېږي. مطلب دا دی دغه وروستنو خلکو هم د خپلو پیغمبرانو مخالفت شروع کړو او چې کله مخالفت شروع کړو آسماني دین او شریعت یې مسترد کړو ویې نه مانو، نو الله تعالی د هغې دپاره عذاب ټاکلی و. الله تعالی چې کوم قوم دپاره عذاب مقرر کړي نو هغه عذاب نه بیا دا قوم نه مخکې کېدی شي چې مخکې دې هلاک شي او نه وروسته کېدی شي چې وروسته دې هلاک شي. په دې کې یو خاص قسم مضمون ته اشاره ده چې که فوري عذاب را نغی نو ډاډه کېږي به نه چې عذاب را باندې نه راځي. ګناهونه کوم عذاب نه راځي، یا را باندې د الله لاس نعوذ بالله نه رسېږي، یا زما دا کار ګنې ټیک روان دی. چې کله د شریعت مخالف یو فلحال باندې عذاب را نغی ډاډه کېږي به نو کېدی شي که عذاب سره لپاره مقرر وي وروسته را رواني، فلحال نه راغلی نو ډاډه کېده به پکې نه وي. دغه شان دی وما یستأخرون، او نو وروسته کېږي عذاب چې کله راورسېږي نو هغه بیا خپل ټایم قضا کوي، نه وروسته کېږي هم نه. نو په هغه ټایم کې چې کله کم کارونه کې ناول به چې کې د شریعت موافق دي که نه دي موافق، او که د شریعت مخالف ونه بس د عذاب په انتظار اوسېږه، خپل ټایم باندې به خامخا راځي چې د خپل ټایم نه وړاندې کېدل یې بیا نه وي، وروسته کېدل یې هم نه وي. نو دا قومونه هم په خپلو ټایمونو باندې دا هم هلاک شو. ثم ارسلنا رسلنا، بیا موږ راولېږل پیغمبران خپل تترا پرله پسې د دې قومونو نه د دغې نه وروسته چې کوم پیغمبران راغلي دا هم پرله پسې راغلي دي. کلما هر کله جاء امة چې راغی یوې ډلې ته رسولها رسول د هغې کذبوه هغې به ورته نسبت د دروغو وکړو. څومره امتونه چې الله پیدا کړه څومره پیغمبران چې راغلي دي نو چې کله به هم دغه پیغمبر خپل دعوت دې قوم ته وړاندې کړه نو قوم کې به داسې خلک خامخا موجود وو چې دغه دعوت به مسترد کړو، دروغو نسبت بیا ورته وکړو چې دا دروغ دي. الله وایي فاتبعنا بعضهم بعضا، موږ ورپسې کړه بعضې له دوی په بعض نورو پسې په عذاب کې، یعنې ځینې ترې مخکې هلاک کړو، ځینې پسې دویم نمبر او ځینې پسې دریم نمبر مسلسل پرله پسې موږ هم هلاک کړو. چې هغوی خپل کار نه پرېښودو نو موږ هلاکول نه پرېښودل. نو فاتبعنا موږ ورپسې کړه بعضې له دوی په بعضې نورو پسې په عذاب کې مسلسل دوی هم هلاک شو. وجعلناهم وګرځول دوی لره احادیث واقعات. احادیث جمع د حدیث ته هغې واقعې ته ویل کېږي چې کوم د عبرت نه ډک او زیات د چې کوم دی په قرآن په اصطلاح کې احادیث په هغه ځایونو کې ذکر کېږي په هغه واقعاتو کې چې کوم بدترین واقعي شر والا واقعات یعنې عذابونه نو زیات استعمال یې په هغه کې دی. دلته کې دا داسې واقعات دي چې په دې کې عذابونو ذکر دی، عذابونه پکې راغلي، شر پکې ذکر دی. فبعدا لقوم لا یؤمنون، نو لرېواله دي د رحمت نه هغې قوم دپاره چې ایمان نه راوړي. بې ایمانه خلک دي د الله تعالی د رحمت نه لري، د الله تعالی وینا ده. نو کوم خلک چې بې ایمانه یي د دین دشمنان یي هغوی ته رحمت نږدې کېږي نه. کوم څه چې ورسره دي دا استدراج دی. ثم ارسلنا موسی، بیا موږ ولېږه موسی علیه السلام واخاه او ورور د هغه هارون چې هارون علیه السلام دی. هارون علیه السلام مشر دی، موسی علیه السلام تی کشر دی. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام په دعا سره پیغمبر شو، دا مضمون مخکې تر شوی دی. بآیاتنا په خپلو نښو سره یا په خپلو آیاتونو سره، تورات آیاتونه دې واخله، وسلطان مبین په دلایلو ښکارو سره چې هغه معجزات آسماني آیاتونه او دغه شان کې معجزات دا ورسره ولاړل. الی فرعون ته وملئه د هغې مشرانو ته، فاستکبروا نو هغوی ځان لوی وګاڼو
آسماني دین او شریعت قبول نکو دا غي نه ځان غټ ګڼل چې یاره په دې باندې مونږ شرمېږو چې څنګه به دین احکام عملي کوو. وکانو قوما عالین او دی قوم تکبر کوونکې. تکبر د دې بخوانه مراد ولې نه و چې دغه ټیم کې تکبر وکړو. عبد المکي نه ګنټي ګنا نه د مکه نه متکبر خلق او تکبر مستقیل عادت هر جانب ځان لوی شمار ده هر جانب ځان غټ شمار. نو په دې وجه د الله تعالی د دین نه د موسی عليه السلام نه حمزه غټ وګاڼو نو دای د مکه نه مراد شو. فقالوا دی ویل انؤمن ایمن ایمان راوړل بشرین د وجه د دوه انسانانو نه مثلنا چې زمنګ په شان ته کې دي یعنی موږ د یو دوه کسان چې زمنګ په شان انسانان دي پرشتي نه دي بل څوک نه دي او د هغې په خبره باندې یقین وکړو. وقومهما لنا عابدون او د هغې قوم زمنګ تابعداري کوونکی دی. یعنی بني اسرائیل دا د فرعونیانو غلامانو هغې له به بګارونه کول قلاګانې به وله جوړولې خښتې به وله جوړولې پخولې به ورله لارې ډیمونه سړکونه دا به ورله جوړول نهرونه به وله ویستل او بس په دغه باندې بس هغې ته روټۍ میلاوېدل او ژوند به تېراو. نور نه حکومت کې څه حق لارو حکومت کې څه حصه ورته میلاوېدله نو یې خپل ذاتي کورونه مالونه لرل دای نه لرل یو عارضي ژوند یې تېراو د غلامۍ نه ډک. نو د دې فرعونیانو دعوه دا وشوه چې ګوره دا پیغمبران ځکه نه دي چې د دې قوم زمونږ تابعدار دی یعنی کمزوری قوم دی موږ اوچت خلک موږ سره حکومت او ریاست دی او دوی پکې زمونږ غلامان دي. نو دې اصل کې یو ناجایز قیاس وکړو کوم چې تفسیر مالک القرآن ذکر کړی دی. د دې مطلب دا و چې ګوره موږ غټ خلک یو د ریاست والا خلک یو حکومتي خلک یو غټ خلک یو او دوی بیکاره خلک دي. ولې بیکاره دي؟ حکومتي اختیارات سره نشته. نغه دنیاوي کومې عہدې چې وي نو دی به یو لوی شی وګاڼه چې دا ډېر غټ شی دی او دا هغه چاته میلاویږي چې کوم د الله تعالی خوښې دی خیال شو. دغه شان د غریبانان دي غریب خلک دي ځکه خپل کورونه خپل مالونه نه لري نو مالداري به د کوم ځای نه راشي او موږ مالدار یو د مصر خزانې لرو. نو دغه حکومت او مالداري د دې خبرې دلیل چې موږ د الله خوښ یو غټ خلک. نو که پیغمبر جوړېږي نو په غټو خلکو کې به جوړېږي په کار دی چې په موږ کې راشي فرعونیانو په موږ کې راشي او دومره کمزوري قوم کې څنګه پیغمبر پیدا کیږي. نو دا دلیل د دوی صراحتا باطل دی ځکه ظاهري عہدې او مال د چا د لویوالي او د هغه د لوی عظمت او د لوی مرتبې دلیل نشي کېدی او دا تاریخ هم ثابته کړی دی چې همیشه دپاره زیات مالونه وسایل خو د کافرانو سره هم موجود دي او ورسره یې دا د هغې د غوروالي دلیل هېڅکله هم نه دی. نو دوی د ظاهري مال او منصب یې راواغست او دی د خپل غوروالي دپاره دلیل ووایه ویل چې پیغمبر چې راځي نو په غوره خلکو کې به راځي خو مونږ کې قرآن نه غی نو معلومېږي دا چې دوی هم نه دي او د دوی خبره نشو منلی. دا یو شیطاني دلیل چې دوی د موسی علیه السلام په مقابل کې پیش کړو. فکذبوهما نو دروغجن یې وګڼل دغه دواړه هارون علیه السلام موسی علیه السلام یې هم ونه مانو. فکانو من المحلکین نو دوی شو د هلاک کېدونکو نه دوی هم هلاک شو. فرعون د هلاکت واقعیت مخکې تېر شوي دي دریق الظلم کې پاک ډوب شوي دي غونډ قوم ډوب شوی دی څوک پاتې شوي نه دي. ولقد آتینا موسی الکتاب بیا یقینا موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب. موسی علیه السلام ته کتاب د فرعونیانو د غر کېدو نه وروسته میلاو شو. لعلهم یهتدون دې دپاره چې د بني اسرائیل سمه لار بیا مونی. یهتدون نه مراد بني اسرائیل ځکه چې د ټیم کتاب چې کله اسماني کتاب چې راغی تورات نو په دغه ټایم کې فرعونیان غرق شوي دا نه موسی علیه السلام د مصر نه شام ته وغوښتې دریای نیلې پار کړی نو په هغه ټایم کې د بني اسرائیل وجود د فرعونیانو وجود د نه و لعلهم یهتدون مراد بني اسرائیل چې بني اسرائیل په هدایت بیامونی. وجعلنا ابن مریم وامه آیة او من ګرځولې وزوی د مریم علیه السلام چې هغه عیسی علیه السلام دی و امه مور د هغې چې دغه مریم په خپله باندې ده آیة یو لویه نښه او لویه نښه دا وه چې مریم علیه السلام ته الله تعالی بغیر د خاوند نه زوی ورکړو. دغه شانته کې مریم عیسی علیه السلام الله تعالی بغیر د پلار نه پیدا کړو او ټول دنیا ته او معاشرې ته پته وه چې مریم علیه السلام یو دینداره پاکدامنه زنانه وه. مخکې دا مضمون تېر شوی دی چې په کوم ځای کې دی اوسېدله باقاعده په بندو دروازو باندې به دیله جنتي خوراکونه راتلل هغه خوراکونه چې په هغه موسم کې به بلکل پیدا کېدل نه. مخکې تېر شوی دی زکریا علیه السلام یې تپوس وکړو د کوم ځای کې نه راځي انا لکي هذا در کوم ځای کې نه راځي نو د مریم علیه السلام ته وویل چې هو من عند الله د الله له طرف نه راځي.
زکریا علیه السلام هم ډېر شوق پیدا شو دا پیغمبر و چې یاره زما هم داسې نیکان اولاد وي چې په دنیا کې جنتي خوراکونه راتلل ته خو ډېر لوی اعزاز دی او داسې زنانه ته بیا الله تعالی زوی ورکړو بغیر د خاوند نه دا ښکاره نښه ده وآویناهما او منګه رسولی و دوی الی ربوة هغه لوړ زګین ته ذات قرار چې خاوند د اوسېدلو او معین او د اوبو د دې خلاصه دا ده چې عیسی علیه السلام کله پیدا شو دغه وخت کې چې کوم حکومت دا یو باطل ناجایز حکومت او د اسلام په مقابل کې دوی یو کړک نظر په نیکانو خلکو باندې لارو د مریم علیه السلام احوال چې ته ورسېدل چې دومره دینداره زنانه ده بیا د عیسی علیه السلام د پیدایش نه او د هغې د کرامات او د معجزاتو نه خبر شو چې عیسی علیه السلام الله پیدا کړی دی په اوله ورځ باندې د پیدایش په اولنۍ ورځ باندې لوی نصیحت خپل قوم ته کړی دی نو پکار خدا و چې منلی وي خو لیکن تکبر او ضد دی لیونی کو او د عیسی علیه السلام او د مریم علیه السلام په مرګ پسې ولګېدو چې دا شهیدان کړي نو الله تعالی دوی د دغه زګین نه ویستل او یو لوړ زګینې الله تعالی وایي دا لوړ زګینې داسې و چې خاوند د اوسېدلو یعنې د ژوند وسایل پکې موجود و د ژوند تمام سهولیات دغه شان د کور جوړولو زګینې او د خوراک سامان لکه غلې پیدا کېدل شو پیداوار شو میوې شوې اوبه شوې چینې شوې دا پکې موجود و هغه زګین ته الله تعالی عیسی علیه السلام مریم علیه السلام ورسول اوس دا زګینې کم زګینې دا لوړ زګینې او دومره چې د اوسېدلو لپاره قابل موزون زګینې دا بس کم زګینې نو دې باره کې درې روایات شته یو دا ده چې دا دمشق ښار دی د شام کم دارالخلافه چې د دمشق هغه زګینې دی او دا هم یقیني خبر ده د شام ټوله خاوره ډېره بهترین پیداوار کوي او د هغې اوبه چې کم دی نو یاره چې کم ځای کې ته کویم کانې نو 2.5 غزه 3 غزه کې عام اوبه راخېږي پارځي کې اوبه راخېږي اوبه پکې ډېرې دي پیداوار یې هم ډېر زیات دی چې یو څو بوټي ته دغه نال کې د سبزیانو ستا د کور دپاره مکمل پوره 300 بوټي چې نال کې مستقل خو ډېر پیداوار کوي د غزې کسانو به کیسې کولې د شام ځمکه ډېر زیاته زرخیزه او د پیداوار نه ډکه ځمکه ده نو یا خو دا دمشق دویم قول پکې دا هم دی چې دا رمله ده او دریم قول پکې د بیت المقدس دی بیت المقدس علاقه هم داسې ده فلسطین علاقه داسې ده نو د فلسطین ته لاړو اول ته فلسطین کې بیا اوسېدل پر افغان دغه لوړ ځای کې اوسېدل